اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. که تاسو بهر ملک کې وئ، که تاسو پراچینار کې وئ، کیدای شي موږ میسج تاسو ته مو په دا ویډیو باندې درکوو. انشاءالله چې تاسو کوم ضمیر دی هغه هم بیدار دی. ټول تعلیم یافته خلک دي. هغې ورځې مو یوه انټرویو ورکړې وه، هغه باندې ډېر کومنټس راغلي وو چې هغه د ډي سي فنډ باندې حوالې سره وه. نو خلکو ډېر تپوسونه کول میډیا باندې او کومنټس کې ورکړي وو چې یاره د دې فنډ تپوس د پکار دی وشي، ډي سي نه دا پوښتنه وشي. نو بیا اخلاق هغه کوششونو سره مو انجمن کوششونو سره مو نن ډي سي سره ملاقات وشو چې هغه کې قربان علي هم سره او اخلاق هغه ما ته په ټلیفون باندې خبرې کړې وي چې یاره تاسو ملاقات وکړئ، د دغه عضله د څه وشي چې د کوم فنډ دی دا چېرته لاړو څه تپوس کوي. نو موږ ډي سي صاحب سره خبرې وکړې چې صاحبه دا خلک تپوس کوي عوام څه کوم دی، هغوی سر باندې همدا خبره سپاره شوي دی چې دا 8 کروڑ څه کوم فنډ راغلی دی دا چېرته لاړو، دا کوم ځای کې استعمال شو. نو هغه کې ډي سي صاحب څه کوم خبره متوقع هغه ویلو چې یاره دا فنډ څه کوم راغلی دی ما ته 8 کروڑ فنډ راغلی دی، بېشک خو دا ما ته صرف د کرنټینه سنټر لپاره راغلی دی چې هغه کې کوم مقیم مریضان دي چوک دي هغه ته کانا پینا دا دې دپاره ما ته راغلی دی. دا فنډ زه نه کوزه هیډ کوارټر هسپتال ته ورکولی شم نه D.H.O ته ورکولی شم، دا صرف اور صرف ما دې دپاره ساتلی دی. او اوسه پورې تقریبا دا فنډ 7 یا 8% استعمال شوی دی او نور ما سره دی. خو هغه کې کیدای شي چې ایمرجنسي لاک ډاون ولګېږي، دا فنډ زه غریبانو لپاره استعمالولی شم. نو زه دا هغه میسج د کیمرې باندې تاسو ته دا عوام ته دا میسج ورکوم چې دا فنډ څه کوم دی. نو ډي سي سره مو دا پوښتنه کړې دی، هغه خو دا خبره متوقع دا فنډ اوسه پورې هغه سره موجود دی. نو ما سره آغا صاحب اخلاق حسین هغه موجود دی، هغه به ټوټل خپلې حوالې سره هغه به درته خبرې الفاظو کې وویله چې دا هغه فنډ څه کوم دی زه اسپتال ته یو اسپتال ته بل اسپتال ته داسې استعمال کې نشم راوړی. ویلي چې دا ما دپاره صرف کرنټینه سنټر دپاره راغلی دی. نو هغه واضح الفاظو کې ویلي دي چې د اسپتالونو کې کنې مو ورته وویله چې یاره ته د اسپتال ویزټ وکړه چې هلته ډېره ګندګي دی او سویپر نشته، سټاپ نشته او ډېر بد حال دی. نو هغه وویلو چې یاره دغه فنډ چې کوم دی دا زه کرنټینه سیوا چاته نشم ورکولی. نو هغه صاحب خو موږ سره ملاقات کې نه و اخلاق هغه خو د هغه کې انټرویو کې مو سره ناست دی، هغه به تاسو ته خپلې حوالې سره چې بېګا د یو ویزټ کړی دی چې ویزټ یې کړی دی هغه کسان به ته وښیي چې هغه ته هغوی دپاره څومره تکلیفات و څه یې ورته ویلي دي هغه به تاسو سره شیر کړي. والسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خپل سامعینو ناظرینو ته سلام عرض کوم. مخکې ویډیو تاسو ولیدله بهترینه طریقې سره وایرل شوله چې زه و انجمن حسینیه فعال رکن سید مشیر حسین تاسو هم خپلې خبرې وکړي 13 کروڑ فنډ حوالې سره و. تاسو پاته دی چې کرونا وایرس حوالې سره ایمو بیان نه دی، د ډاکټرانو بیان دی، د حکومت بیان دی چې ډېر خطرناک کرایسس یا بحران وایرس حوالې سره کورمې باندې راغلی دی و بقول MS دینه سخت دوران به بیا کورنوال نه نشي لکه د کوم اوس پریزنټ څه موجود دی مو باندې. نو دغه وخت کې مو بیګا MS ممتاز سره هم ملاقات وشولو هیډ کوارټر اسپتال کې تصویران وایرل شوي دي، مزامل او هغوی هم سره موجود و. هغه چې کوم دی هسپتال حالات و خیال واقعا هغه ډېر ابتر حالات دی، دور ابتر حالات دی چې هغه یې چې د هسپتال صفحې دپاره حتی بنګیانو فقدانه دی. هغه کوم بنګیان و عیسایان دي مو سره چې کوم هلته صفحې کوي هغه یې اوس مو سره دغه وخت کې د کامي شکار شوي دي چې هغه هسپتال مو ته صفحه وساتي. و هغه نه علاوه ډاکټرانو بېنهاده کمای دی چې ډاکټران مو سره کوزه هیډ کوارټر اسپتال کې نشته دي. دین علاوه ګیس سلنډرو لحاظ سره کمای دی، تیلو حوالې سره مو سره کمای دی، فنڈز نہ ہونے کے برابر دے او ڈی سی طرف نه ایوار په مو ته ملاو نه دی او هغه یې چې تاسو خپل هیلث ډپارټمنټ نه وغواړئ ما نه دا شی ما غواړئ.
سار د خبرې چې ځان حقایقونه خبر کو خو نن انجمن حسینیه رکن سید مشیر حسین سره د کربلې قربان علي لوړله تفصیلی ملاقات ډي سي سره 2:30 بجې وشولو. دیو ته د ټوک الفاظ کې د سویلت 13 کروڑ نه دي 8 کروڑ دي او دا 8 کروڑ روپے چې مو ته راغلي دي د هسپتالو لپاره نه دي راغلي. چې زه هسپتالو ته ویر کوم، زه ډاکټرانو نه خرچه وکم، زه ډاکټرانو ته ماسک ور باندې واخلم یا سینیټایزر ورته واخلم یا کیټ ورته واخلم یا نور یو کوم ضرورت دي هغه ورته پوره کوم یا هسپتال صحیح دی یا D.H.O ته ویر کوم یا MS ته کوم. 2 روپے دی پاره نه درغلي. 2 روپے شي پاره غلي دي دو مو د پاره ملو شي چې ته کرنټینا سنټر سکوم دي. کرنټینا سنټر سکوم دي هغه کې کوم کسان پوزټیو کیسونه دي هغه د پاره پیکیج دي. پیکیج مطلب دا چې 2 ټیمه ماړې ویر کوم، چوي ویر کوم، کچې ته پنډول کولې و د زورات شي هغه ویر کوم. دا 8 کروڑ دی د پاره دي او دي کې اوسه پورې مو 100% استعمال کړی دي. داغه ایدی لوبې لوبابو سمو ته ذکر کړلو مو نه مخکې ته رکن انجمن حسینیه هم سید مشیر حسین خپل پیغام کې ته ویلا یمو خبره او زاغه ده چې زه حیران د ډي سي ته یم چې تو ته 8 کروڑ روپے چروغي آیا ته وزیر لو ته خبره نشي کوي کچيري مغه ته دا شویلی وي چې صرف کرنټینا سنټر کې 2 ټیمه ماړې ده ماړې نه د ټوټل روپے صورت سي هغه زه د تنن کلیر کوم چې بیګا هډ کوارټر هسپتال کوم کرنټینا سنټر دی هغه نه ټلیفون سمو ته شو چې هغه سه ماړې 1200 والا ماړې د 120 قیمت کیږي یعنی 120 روپے پلیټ دی. مو دا ماړې خورونه مو ډسبین ته شو مو اكو هوټل والا دی هغه ته ویل چې ته ماړې مارستا دین علاوه تفصیلی یو ټلیفون مو ته غنه وشولو ډال نه هغه ځکه کرنټینا سنټر کې کسون چې هغه ویل چې مو سمادات د نکیږي مو سه انتهایی زیاته شروع ده موی باندا کړیو. دا 2 ځایونه خدای اطلاع ملوشه یا خو ډي سي په درویغ جان دی یا خو دا کرنټینا سنټر ولا درویغ جان دی خو اخیر یو درویغ وکی 2 وکی درویغ اټوله دا درویغ کوي. زدینه دا پښتنو کوم ډي سي سم نه ست دا وزیر له ته خبره نشي کوي چې ته وایي چې مثلا دا پیسې څه دي صرف نغان یو خوراک شي کو کې پیکیج په ځای چې د هسپتال حالت خراب دي ته دالته بیونون یو ذمہ دار غلې ته ویل شي خو زه مو ته یقین ده چې ته خو مخه هغه طرف هدایت ویدای ته متعصبانه رویه ده ونه افسوس خبره ده چې انجمن ولا څه کله لوړ هغه ځکه اولریډي D.H.O مالته نوستو د څه د بریخ لکه D.H.O د ډي سي خپل منځ کې رابطه یواده کوز هسپتال والا ګیلا کوي D.H.O نه ګیلا کوي څه ټوله ډاکټرون پوسټ کې نه ولې دي یا B.H.O کې د کې نه ولې دي ته ویلې چې د هډ کوارټر هسپتال هغه کوي شندوي واغې چې مثلا سر مو څه کرونا والا مریضونه دي مو سره زړه مریضون شته مو سره مثلا شوګر مریضون شته مو سره مثلا اسما مریضون شته دي اوس هغه یا مړ کیږي چې سہولیات نه وي هغه بچي کوي البته یعنی ته غوړې دا چې بهر نه راغلی صرف دې د پاره چې مو هسپتال څه دی دغه مشکلات سره روبرو کی خو دین علاوه غي چې دغه 8 کروڑ روپے مو د دې لپاره دي کچيري مو کورما سختي سره روبرو شو مشکلات سره روبرو شو لاک ډاون شو نو لاک ډاون کې به زده خرچه وکم او غریبونو باندې بکیدې چې زه پیکیجز تقسیم کا اول دا خبره متما کا کورمیوال سړای کوم دی هغه سوالګار نه دی خدای ته دربار ته محتاج مکه ایتو 500 رو دالو ته دی باندې دالانت وي د خیردار باندې دالانت وي مو هغه د مرکز نه 1200 پیکیج تقسیم کړی دي ابرار جون توري تقسیم کړی دي دین علاوه هویز حسین والا تقسیم کړی دي سرخان امام حسن مجتبی والا تقسیم کړی دي هغه علاوه نور ادارو والا تنظیمونو والا څه د مذهبي سیاسي تنظیمونو تقسیم کړی ته اوس پوری ایوا لپاپانه د معلومه د بری والا د دالو والا ته د 8 کروڑ روپے ته مو د 2 تانه رکې چې سبب زه غریبانو کې وشکو خو زه د غزینه څه د خپل پارلیمنټریان دا سوال کوم چې ته مو ووټ درکړی د ګرمه کې د تبلوړیو سړک کې د تبلوړیو پارلیمنت ته موستولوي صوبایي اسمبلی ته مستولي لګه د خبره توسي مختبوس وي لګه توسي چې د وزیر الله سره ملاقات وکوي چې اخیر د 8 کروڑ روپے ته کوم نیت باندې متستوري که صرف کرنټینا سنټر وي خپل روپے د واپس یو همونه احسانات مکوا او شمو بخپل څه د خپل مدد آپ کی تحت فرست فایټر زمو چې کوم ډاکټرون دي هغه د پاره بکیټ دی یو څه دي مو په قومي چندا او ته کوم خپل ډاکټرون وسته نه نیمو ډاکټرون خطرې کې دي دور زیات کې سونه وای پازیټیو روغله کوم ډیسپنسرون دی وسره یو کوم سره نور کسون دی الته هغه غریبون دن بدن څه دی هغه کې دی مخکې مرشي کې
د ممتاز ام اس د سبل نه مخومه پورې غریب ته لګیا دی کیدای شي خدا نه خواسته هغه سبب پازیټیو کې سیروغله دا ټول ډاکټران مسد هسپتالو کې شو مړ شول ایدي زمور شو ایدي زمور ډي سي دی صدای د غجی ځون ته ذمہ دار نه یای بیا وزیر اعلی د څه کشیر هغه داسې ظلم سره کوي زی اور بیا سه د پارلیمنټریان ته تاسو کوم څه خاموشي واشه ختم کوي راشي د وخت کې د مشکل دوران کې مسامحات او بیا ورسره به څه फायदा کوي دا جنگ دی خطرناک جنگ دا غده ویلي آی روز لوگ مر رہے ہیں خو زړه نه مړ شو چې نه مړ شولو ټینشن بیماری راغله بېچیني راغلي دی قوم کې بېسکوني راغلي دی هسپتال ته زړه نه کېږي زه دا خبره کوم هسپتال ته زړه نه کېږي ډاکټرانو وجه نه دی هلته سهولیات نشته دي مراعات نشته دي ډاکټر چیغې وایي فریاد کوي ایم اس ټي چیغې وایي فریاد کوي چې مو سره چې شته نه دي زه دغه بیس باندې موبایل زنده خبره وکړه نور زه نن یمو انجمن حسینیه مو ټوله قوم ډاکټرانو سره ویلوړو دي به مدد کوو که دا وزیر اعلی سنه کوي یو مو پارلیمنټریان اواز نه اوچتای زه ځوانانو ته تنظیمونو ته ټولو ته خواست کوم تاسو روشي خپل متوسي خپل مدد آپ کې تحت فندینګ وتوکو خدا به بیا څه دی دا خبر به وزیر اعظم پورې رسو ستو ته ډیر افسوس وی وزیر اعلی ته افسوس وی او ډي سي باندې خو بالکل افسوس دی چې متعصب انسان دی تعصب نه ډاک انسان دی نن ته بازار ته نه راوته ایتو 8 کروڑ روپے زه یو بل پیغور از ته دیر کوم سمو مرکز نه بقاعده خپل ګوړ څه دی لو سپیکر په لګول اگاهی مو کړی دی تیل مو استعمال که خرچي مو وکړه لیکلي پکولي مو ګرځل اگاهی مو هم ته باندې واچي وکړه دا 8 کروڑ کې هو ته خرچه کړی وکنه ګوړو باندې سپیکر لګولي کلی کې ماسک تقسیم کړو سینیټایزر به تقسیم کړو سپری به کړی و بازار کې به مختلفو ځو کې صابونونه یې خيو ډیټول صابون به یې خيو ته بازار وکړه بازار د څه حالات غندو کې زیات ته هان زیات څه د ټون کمیټه د څه د فقدان شکار د څه د هغه بنګیون ته پیسې نه ملويږي ټوټل پیسې مسد لوټ مار کړل خدای ان شاء الله یقین ستا بیبي زهرا وسیله کو څه خدای کدی مودغ قوم دا پیسې دا ظالمان خوري خدای حلقوم نه تیرې ما کې او اندغه بیماری او ستا هم روبرو کې یو بیا پارلیمنټریان ته غو ذمہ دار کسون ته سوال کوم چې تاسو خپل د غواس سوشل اکټیویسټان دا سوال کوم چې د اواز ورسوي وزیر اعظم پورې وزیر اعلی پورې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین